بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره موږ د دې نه مخکې ماشوم ته د اسم موصول بحث وکړو که نه، نو محترم علماو ګوره داسې به بالکل نه کوئ چې تاسو د اسم موصول کې هغه بحثونه وچېږئ چې لکه دا ورته ووایي چې په اسم فاعل باندې الف لام راغلي، دا په معنا د الذي دی، په اسم مفعول باندې الف لام راغلي، ځکه چې لولا ماشوم دې وخت کې په دې باندې نه پوهېږي، بس صرف دومره چې د اسم موصول د ترکیب یاد کړو، دا هم د دپاره غټه خبره ده. د علم النحو اخره کې چې کوم راغلي دلته کې به ورته بیا چې کوم دي نو وچېړو، په هغې کې به بیا ښه ښکلې کوم دي نه پوهې به وکړي. ښه دې پسې چې کوم دي نو ګوره موږ یو ضمیر پرېښودلو چې هغې ته ضمیر مجرور متصل بهر بجر وایي. دې وړومبې تاسو په دې باندې پوهېږئ بچي چې ګوره لی لنا لکه لکما لکم لکې لکما لکنه، وایي په دې کې چې کوم دی نو دا یا او دا نا او دا کا دا چې کوم دی نو ضمایر دي. په لی کې دا لام جاره ده او دا یا ضمیر دی، لنا کې دا لام جار دی او دا نا چې کوم دی نو دا پکې ضمیر دی. دغه شانتې لکا لکما لکم دې کې دا کوم چې کوم دی نو سرې ضمیر دی. او ده ته به دا ووایې طالب به داسې په دې باندې پوهېږي چې ورته وایي به چې دا جار د لام نه پس چې کوم د حروف جارو نه پس چې کوم ضمیر راغلی دا په ترکیب کې مجرور واقع کېږي. یعنې دا ورته تپوس به درکړه چې بچې دا لام څه دی وایي چې دا حرف جر دی، دا یا ورپسې څه راغلی دی وایي ضمیر مجرور متصل به حرف جر، ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ مجرور واقع شوی. په دې باندې به لومړی پوهېږي چې دا لام څه دی وایي چې دا لام دا جار دی، دا کاف ضمیر دا څه راغلی ضمیر مجرور متصل به حرف جر، ترکیب کې څه واقع کېږي؟ مجرور واقع کېږي. چې کله تاسو دې په دې باندې پوهه کړو د هغې نه پس به کوم دی دی بیا ترکیب ته راولی ورته بچي دا جار مجرور چې کوم دی نو دا به تعلق لري او نیوي د هغه سره پیل سره. نو څه به ورته ووایې وایي ګوره یبین الله لکم، نو دلته کې یبین فعل شلو او لفظ جلاله چې کوم دی د دې لپاره فاعل شو. نو ورته وایي بچي دا لام څه دی؟ دی وایي دا لام جار دی. ها جار پسې چې کوم ضمیر راغلی دا کوم ضمیر دی؟ ضمیر مجرور متصل به حرف جر، په ترکیب کې څه واقع کېږي؟ مجرور. نو دا جار مجرور متعلق شلو یبین فعل سره، نو فعل سره رفع فاعله او متعلقه جمله فعلیه خبریه. دغه شان چې کوم دی نو رضی الله عنه کې څه ورته وایي چې رضیه فعل لفظ جلاله چې کوم دی نو څه شلو؟ دا ولا فاعل شلو. ان جار دا هو ضمیر مجرور متصل به حرف جر، بچي په ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ دا مجرور واقع شوی دی. نو دا جار مجرور متعلق شلو رضیه فعل شلو فعل سره، فعل سره خپل فاعل او متعلقه جمله فعلیه خبریه. همدغه شان انعمت علیهم، انعام دا فعل فاعل شلو، علی جار شلو، راحم چې کوم دی نو څه شلو؟ ضمیر مجرور متصل به حرف جر، ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ بچي مجرور واقع شوی دی. نو جار مجرور دا متعلق شلو انعام دا فعل سره، فعل سره خپل فاعل او متعلقه جمله فعلیه خبریه. کله کله باندې کوم دی نو بلکې مفعول به راشي، نو بیا ورته څه وایي چې فعل سره خپل فاعل مفعول به او متعلقه جمله فعلیه خبریه شوله. او دې په دې کې به په دې باندې پوهېږئ چې لکه ګورئ دا یا دا نا یا دا کا دا اوس صرف دلته کې مثال کې موږ لام راوړلو، خو دا حروف جاره چې څومره د ټولو نه پس راځي شي. لکه دلته تاسو ورته انهم مثال ورکړو، انها انهما انهم انک انکما انکن، دغه شان د دې مثال ورته ورکړو. دغه شان د علیک علیکما علیکم، دغه شان د دې مثال ورته ورکړي. دغه شان د فی ورته ورکړي، فی کې فیکما فیکم، او نور چې څومره حروف جاره دي ټول مثالونه ورته ورکړي چې دې ټولو حروف جارو په ځای کوم دي نو سره راځي دا ضمیر راځي او دا په ترکیب کې کوم دي نو مجرور واقع کېږي. او بیا پکې ورته کوم دي نو څوک اجرا ورسره کوي چې د فعل فاعل مفعول به او دا متعلق ځای چې کوم دي نو دای مضبوط شي.